یقینو کې 83 لک روپۍ هغه بایللې وي. 83 لک روپۍ. نو دا داسې حرام دی چې کله خبره د جواري شوله او د دې شو چې څو به وراچوم او ماته به یا به ګټه کوي یا به تاوان کوي، نو مطلب دا جواري شوله. دا ګیم هغه جوړ کړی د دې دپاره چې زه به سټوډنټ ته دانه څنګه اچوم، لکه څنګه چې سړی مرغۍ ته باج راچي هغه په قلاره باندې راځي او د هغې نه بعد هغه یو دام کې ګیرېږي. تصویر دنیا ته نه ښیي، خپل کل ته پکار دی. اوس دغه ځای کې خو به مونږ پیسې والو اشتهار به وکړو، خو دلته مونږ خاندانونه تباه کوو، د هغې ذریعه مونږ جوړیږو. زه به تاسو ته ویم چې د کم گیم تاسو ته آفر کړی دی هغه تاسو په خپل اوپن کړی دی؟ نم دی اوپن پهله ځل مې ولیدو. استعمالي به څنګه معلومات درته وو، نو زه به په کم حالاتو کې زه د دې ویډیو جوړه کړم. نو زه یم چې یاره به ټول پرابلم چې زمونږ کریټر جوړ کړی دی زما غوندې او ستاسو غوندې خلک او جواري چې دی، نو زه ویم چې یاره یوازې اسلامیک پوینټ اف ویو سره نه، جواري چې دا زمونږ ملکونه یې تباه کړله، دا د پاکي دا د لګیا د لوبیږي. جواري کې چا ګټه کړې؟ جواري کې زما په خیال سره چې ما خپل زما 13 کاله عمر دی، خو ما پکې چرته مطلب په دې کې ګټې والا سړی نه لیدلی دی، او زه بیا هم وایم چې که الله تعالی ژوند راکړو په شپېتو کې به هم ونه ینم. بیا شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی او مهربانه بادشاه دی. قدرمنو، نننی پروګرام زمونږ د نوي کل په حق کې دی. کوم چې تعلیم یافته دي، باشعوره دي، هغه په مختلفو طریقو باندې یا د گیم په شکل یا د ایپ په شکل باندې جواري کوي. هغوی ته نه ښکاري چې موږ جواري کوو. یو سړی نشه کوي آیس کی یا پوډرس کی، نو سړي ته ښکاري چې زه دغلته د منشیاتو اسپتال د علاج بولو کو چې نوې کولې هغه تعلیم کوي. هغه پلار لیږلی چې دی به انجینیر جوړ شي، پلار لیږلی دی به ډاکټر جوړ شي، پلار لیږلی دی به غټ افسر جوړ شي، او پلار لیږلی چې دی به پایلټ جوړ شي، او خبر نه چې بچي خاندانونه بایللي د جواري په شکل باندې. او بیا هغه جواري پروموټ کوو. کم خلک یې پروموټ کوي؟ ما غونته کې خلک، انجینیر سمی الله غونته کې خلک، یوټیوبران موږ د دغه اشتهارات کو او دغه پروموټ کو. نو کم خلک چې وګوري که زما مینوالي، که د انجینیر سمی الله مینوالي، هغه ګوري چې یاره شاهد خان شاید دستخط وکړو دا شی اوکې د دې کې به زه امیر ترین جوړ شم، پیسې به لګوم، زه به یو ورځ غټ بزنسمین جوړ شم. یا سمی الله مینوالي وګوري، هغه وایي چې یاره ده پې دستخط وکړو نو د سره چې کم گاډی دا گاډی او زه پیدا کم، داسې سټیټس به جوړ کم. نو نه، مونږ ولې یو ښه تصویر دنیا ته نه ښیو، خپل کل ته پکار دی. اوس دغه ځای کې خو به مونږ پیسې والو اشتهار به وکړو، خو دلته مونږ خاندانونه تباه کوو، د هغې ذریعه مونږ جوړیږو. په دغه هکله راغلی یم چې د انجینیر سمی الله صاحب سره په دغه هکله خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو جهان مننه شهید خان صاحب چې تاسو زموږ ځای له راغلی او موږ له موقع راکړله چې په دغه موضوع باندې کومه چې یو بهترین موضوع قرارېږي په خاصه توګه د نوي کل لپاره. یو جهان مننه جي. مننه جي. اصل کې سمی الله وایي زه ګورم ما ته خپله هم اپر شوی، بیا ما مشال ته وي چې یاره دا چک ما خو صحیح کتلی نه دی. تاسو وګورئ دا د څه دي، یعنې تقریبا 30 سیکنډ کلیپ و. د هغې دپاره چې کومې پیسې هغې راکولې نو د حد نه زیات وي، د ماته وي دا جواري ده. نو ما یاره دا جواري خو نه ده په کار، ځکه دا چې کوم زموږ مینوال ګوري اب وایي چې شاهد خان شاید پې دستخط کړی دی کې به زه به امیر ترین شم. نو ما دا خو د جواري اډه ده. بیا ما وی چې سمی الله په دې ټاپک ښې خبرې کولې، ځکه ته یو کامیاب کس یې، ته هم یوټیوبر یې، زه هم یوټیوبر یم. نو ما چې په دې باندې نړۍ ته پیغام ورکوم. تاسو په کوم نظر ګورئ؟ نن سبا خو که موږ وګورو اکثر زه په خپل آنلاین بزنس کوم، زیاتره خلک راشي وایي زه دې ته څومره پیسې ور واچوم او ماښام به ماته څه میلاویږي که نه. خو چې کله خبره د موبایل د توګې سړی په هغې خبره کوي، هر یو هغه بزنس چې ته یې ماښام ریزلټ غواړې، نو د دې مطلب دا دی چې یا به ته ګټې او یا به بیلې. خو دا چا چې دا ایپ جوړ کړي دا کنټرول ټول د هغه په لاس کې وي. دا گیم هغه جوړ کړی د دې دپاره چې زه به سټوډنټ ته دانه څنګه اچوم، لکه څنګه چې سړی مرغۍ ته باج راچي هغه په قلاره باندې راځي او د هغې نه بعد هغه یو دام کې ګیرېږي، او هغه بیا تر هغې پورې لتې وهي. هغه وایي چې یاره زه کم از کمه څه ناڅه خلاصې ماته میلاو شي. خو هغه هغه څیز جوړ کړی د خپله لاس یې دی د دې گیم کریټر وي. نو په خاصه توګه هغه ځوانانو ته وایم چې یاره دا کم گیمونه تاسو کوئ، مختلف نومونه باندې دي. زما په خیال سره چې یاره په زرګونو نومونه دي، تاسو ته به معلوموي. نو د هغې دغه خلک پروموشن کوي، څنګه چې تاسو ووینو تاسو ته بیا معلومه، تاسو ته به هم څه آفر کړي چې ته دا ویډیو وکړه نو ستا مینوالو ته به پته ولګي. نو هغه خلک به هم راشي چې یاره بهی سمی الله یا شهید خان بهی دا ویډیو د دې حوالې سره کړي دي، نو مطلب دی چې ښه شوی هم دی، نو کیدای شي دغه وجه عمده وي که نه. حالانکې داسې به نه وي. زه به تاسو ته ویم چې د کم ګیم یې تاسو ته آفر کړی دی هغه تاسو په خپله اوپن کړی دی.
نم دی اوپن پهله ځل به ولیدو استعمالي به څنګه معلومات درته وو نو زه به په کوم حالاتو کې زه د دې ویډیو جوړ کړم نو زه هم چیرې به ټول پرابلم چې زمونږ کریټر جوړ کړی دی زما غوندي او تاسو غوندي خلکو جوړ کړی دی دا نو زه هم چیرې به د دینه د نوې کل لري پوری ساتل پکار دي د شروع د 1.5 د سلوي خرپونه وکي او په 1.5 سلوي خرپو باندې په فرست ټایم هغه ته مطلب 1.5 روپۍ ورکی نو چې هغه ورکی نو هغه بیا دغه کې او بیا دغه شانتي ماشومان لګي د ترن راخله د ماما نه راخله د کور موبایل پټکا یو سیس پټکا بل سیس پټکا نو زبا دې پورم حتی دې پوری چې د خپل دماغم بایلی داسې خلک به کې بل ورځ یو مرګري راغلی او مې بي دا ویډیو ګوري یقینو کې 83 لک روپۍ هغه بایلی وي 83 لک روپۍ سکرین شاټس در کوم لګ به کې لګوي بیا به دې کې صحیح ده او دلته راغلی او ماشاءالله دومره یو سوبر انسان چې هغه کېر کړی وو هغه مطلب د علم په لحاظ کوي د پرسنالټي په لحاظ تاسو ته تاسو ما وختي پکچر وغیرہ خو لګنه چې تاسو ګورئ نو چې هغه ګیلی کې زما د نوی کول بس کیږي نو ډیر زیات زبوي مچیر به لکه حرام خو حرامي خو به حرامو کې بیا کټګریز وی کنه نو دا دې حرام دي چې کله خبره د جواری شو او د دې شو چې سو به وراچو مو ماته به یا به ګټه کوي یا به تاوان کوي نو مطلب دا جواری شوله او جواری چې دی نو زوی مچ یاره یوازې اسلامیک پوینټ اف ویو سره نه جواری چې دا زمونږ ملکونه تبا کړله دا د پاکي دا د لګیا دی لوبيږي نو زه ورته په ښه نظر نه ګورم په خاصه توګه نوی کول ته ويم چې دغه سيزونو نقلار شي د دې په ځای باندې یاره په تاسو یو کتاب وګورئ هم دغه رنګ تاسو داسې خلکو ګورئ چې ربي تاسو د پاره انسپیریشن دی دغه نه داسې ما متاثر کیږي یعنی که زه د شهید خان نه متاثر کیږم دا به زه غلطي کوم زبا د تزان در رسولو د پاره بعد د په کار باندې زه فوکس ورکوم چې د مقام ته رسیدلې دي څنګه رسیدلې دي زبا رنگ نسل سوچ فکر به زنه ګورم زه به کار ته ګورم چې ربي د څنګه کار دی کنه هم دغه رنګي کې یو سړی مطلب زمانه فور ایگزامپل ایکسپایر کیږي مونږ دومره نه یو ور فرض کې یو سوق دی نو دې وګوري چې د سمي الله دینه مخ کې سکوله په کم سټیپ وایس راغلي دي ایو شاعر وی دا بره خلک چرته بره پیدا شوی نه دي سړی پړوي په پړوي خيج خپل منزل ته رسي نو څومره خلک هم چې دا تاسو وینئ د شاته یو لوی بیک گراوند پروت دی هغه حالي زدي کړی وي نو چې یو سړی په گیم باندې راشي نو تاسو وی چې هغه به فیوچر سره جوړ شي اصل کې یو خبر یو تاسو بل کومه جواری کې چا ګټه کړی جواری کې زما په خیال سره چې ما خپل زما 13 کال عمر دی خو ما پکې چرته مطلب پدې کې ګټي والا سړی نه لیدلې دي او زه بیا مې چې ک الله تعالی ژوند راکړو په شپېتو کې به مونږ نه بیا پیدا بنشي ځکه چې جواری هغه او بیا په خاصه توګه ټیکنیکل سیس خدا سي دي چې سړی جوړ کړي دی هغه چې دلته راځي د سوچ سټډي کړي دی ای وته وي ارتفیشل انټيليجنس تاسو په الله تعالی باندې یقینو کوي چې کم ستا سوچ وي ستا سوچ رانیولې چې دی په دې ټیم کې دا کوي نو دی وته گیم اړي راړي په غزي کې اوره هو کله وته لګون ته کې دانه و چې دی په ایثار شي نو پدې کې ګټه نشته او نه سو کولی شي او بل کبه کې ګټه یې کنه نو حرام پیسو ته څنګه ته ګټوي دا غي نظم چربي یو سړی نور طرفونو ته کلاړ شي وادي ورېدا نو زما په خیال سره چیرې هغه به بهتر وي ځکه چې د خاندانونو بربادوي دا خبره ده جی بالکل قدرمنو څنګه چې سم الله سیوي اکثر مونږ ګورو کله چې یو سړی ډایرکټ په لیفټ کې یو منزل ته ورسي بار او غره پریوزي او کم سړی په سیړو خيږي غره پریوزي نو چې کم په سیړو خطلې هغه واپس خطې شي ځکه هغه ته لار معلومه چې په دې طرف تلم په پیراشوټ باندې راکوزي چې کم سړی ډایرکټ په لیفټ کې خطلې نو هغه غریب خو چرو ورزي نه خو پاوا خطلې چکوا د اسلام نه خبر هغه په غزه پاتې شنو په کار هم دا ته پروګرام مقصد دا یعنی ما د غټ افر راغله زه شو کول نه واړم ډېر غټي روپۍ وي زما د پاره د 30 سکند ویډیو زما د پاره دا ډېر غټ قیمت ما غي ته سوچو کو چې رقم خلق ما ګوري ما خوخینو دغه خلکو کې مثال کمال لاک خلکو ګوري نو کې دیش کډیر نه یو 100 کسان خو براش نو دغه 100 کسانو خاندانونو به برباد شي زما د قبله اوس خدل ته ما پیسې واغستلې ځکه چې پیسې ته خو څوک د ټینګ نه دی بل ورځ مې پروګرام کتلو هغه بابا ایسب جان لاتی وی قائد اعظم وی چې در پسو مینو دسو ما کتلو ډیر نو غال نه لیو بابا نو دلته خو په قائد اعظم په تصویر کار کیږي دغه قائد اعظم به جب کې واچم خو تاسو د خاندانونو قائد اعظم به برباد شي نو ما نه غوښتل چې رزداس یو کار وکم چې سره زمان نه وکول برباد شي خاندانونه برباد شي دغه رنګ سم الله به سره چې کله کېناستم غپ مو لګونو د دې نږدې مرګري تاسو ته په دې پروګرام کې موږ سکرین شاټ یې مو خودلې 83 لک روپۍ
بیل او دا پیسې د سره یو هفته دا په یو هفته کې په یو هفته کې 83 لک روپۍ بایللې دي، په یو ورځ 40 لک هم سند کړي دي، 40 لک یې سند کړي دي. او داسې طریقې سره چې ربي دا پیمنٹ تا ترالو دا بوز دا کېږي دلته به ټیکس اخلو، نو دا ټیکس ته موږ د وخت سره را سند که ښه پراپر ښه لیګلي، نو د هغه حساب سره پروګرام به وګت شي. یو څیز د دې سره رایات شولو او د دې سره تقریبا عنایت زما په خیال هفته نه کېږي که نه، داسې هفته نه کېږي. به د بینک نه بستا پسې باقاعده کال کېږي چې ستا بینک ته پیمنټ راغللو. یو مرګری دی چې یاره د هغه آی ډي د فیسبوک جوړه کړې ده، د مطلب د هغه د مرګري په نوم یې جوړه کړې ده. بیا د ته ویلي دي چې یاره تا ته ما 10 لک روپۍ درو لېږلې د سعودي عرب نه، 10 لک روپۍ مې تا ته درو لېږي، د دې زه ګواه یم که نه، ځکه چې هغه زما یو قسمه شاګرد هم کېږي، سټوډنټ مې دی. نو 10 لک روپۍ دا خبره لږ په غور سره واورئ چې کم پراپر طریقې سره دا ډیل دوی کوي. نو په دې کې یو پښتون دی، یو پکې پنجابي دی او یو څو کسان پکې نور دي. دا پښتون ور سره په پښتو کې خبرې کوي، د ته وایي چې روره څنګه برابر ټیک ټاک وایي زه خو سعودي عرب کې هم تا ته به پته دی وته چې او 10 لک روپۍ مې درو لېږلې، دا د ځان سره کېده زه د هفته نیمه کې درځم یا میاشت بعد درځم، نو د واده پروګرام مې دی. بوګز رسید مولا د بانک راوړي او بالکل بوکس رسید بالکل راغلی دی پراپر. بیا د هغې نه بعد چې دته رسید را لېږلې، د رسید پسې د پسې 3 منټه بعد کال کېږي د بانک د نمبر نه، باقاعده د بانک د نمبر نه کېږي چې ربي تاسو سوچ نشئ کولی. بیا ورته هغه بانک والا وایي چې تا ستا په اکاونټ کې زموږ سره 10 لک روپۍ جمع شوې، خو په دې ځان پوهېږه که ستاسو اکاونټ نه وي نو تا ته وایي ستا په شناختي کارت جمع شوې دا خبر. نو هغه چې پسې راغللی وایي دا جمع شولې او د څه په ورځ به دا تا سره کوي، دا به ستا سره د هفتې په ورځ کې چې د هفتې په ورځ هم بانک بند دي او د اتوار په ورځ هم. نو بیا چې هغه وشولو نو هغه ورته وایي، هغه مرګري ورته بیا وایي چې ربي تا ته خو ما پیمنټ جمع کړلو، خو زه په دې پلان کې ځای کې لګونده کې ګیر یم، نو هغه 10 لک روپۍ خو به تاسې هم د پیر په ورځ رااخلې که نه. نو برای کرم داسې کار وکړه چې یو 3 لک روپۍ د پلان کې اکاونټ ته لږ جمع کړئ، زما د ویزې مسله ده یا زما پاسپورټ کې مسله ده یا زه هلته ځم یا دلته ځم. نو دا مرګري دلته راغللو، یو ته وایي پیسې راکړه، بل ته وایي پیسې راکړه، بل ته وایي پیسې راکړه، حتی تر دې پورې چې 1.5 لک روپۍ د بل مرګري نه سند کړې وایي زه به تاره د پیر په ورځ درکړم، چې 1.5 لک یې سند کړلې. د هغې نه بعد وایي چې ربی دا نور هم راولېږه، ځکه چې نور یې پکې پاتې دي. نو د هغې نه بعد چې بیا دته پته ولګېده د بل مرګري سره چې څه ټایم رابطه وکړه چې ربی څه حساب دی، هغه ورسره صرف په میسج باندې خبرې کوي. نو دا دوکې کېږي، هغه 10 لک روپۍ هم نه وي، 1.5 لک روپۍ لاړلې. بیا چې موږ بینک ته لاړلو، بینک هم تپوس وکړو، هغه وایي چې ربی په داسې نومونو باندې بینکونه جوړ شوي دي چې دا سړي پته هم نه لګي، هغه ډیټیلز هم صحیح نه دي ورکړي. نو زه به ووایم چې ربی زمونږ بیا ادارې هم ټیک کار نه کوي. اورې نو دغه د چې ربی د دې شاته مطلب یو لویه فلسفه ده، تاسو په هغې پوهې. نو دا هم یو قسمه جواري شوله. اورې ربی ټرسټ د یو قسمه په یو چا باندې وکړو، نو زه ولې په یو چا باندې ټرسټ وکړم؟ او بل چې د پیمنټ راغللو زه به پیمنټ ورکړم، نو داسې هېڅ قسمه څوک نشته. زه به یم چې ربی ما د اوسه پورې ورور ته هم 10 لک روپۍ اکاونټ ته نه دي جمع کړي، نو چې یو سړی په سعودي عرب په دې ځای کې، نو په دې مختلف نومونو باندې زموږ سره ډیل کېږي. بیا بعضې خلک وایي چې د دور ته وګوره، د نوي دور مطابق د نوې پلانینګ کوي، هغه نوی پلانینګ باندې به سړی دی رانیسي که نه. نو ځکه چې زمونږ دغه سوچ دی، موږ په خپل فیلډ کې لګیا یو، هر سړي یو خپل فیلډ وي. زما سبجیکټ دی، زه په خپل سبجیکټ کې ریسرچ کوم چې زه به څه یادوم، یو سړی به څنګه څه مطلب سټډي کوم، دی به څنګه زه ګایډ کوم، دی به زه څنګه مطمئن کوم. دی وایي چې ربی زه یو سړي نه پیسې اخلم، نو دا د کنفرم کړي وي په دې خبره چې بالکل به اخلم، د هغې دپاره یو سکرپټ یو پراپر وی دی اختیار کړي، او دغه په خاصه توګه باندې د هغې ښکار کېږي زموږ پښتانه. جی بالکل کتونکو څنګه چې سمیع الله صاحب وي نږدې نوم یې نه اخلم، زما د یو نږدې رشته دار سره دا واقع شوی، 1 لک روپۍ ما نه قرض کړې، تاسو سره هم شوي او زما دې پسې بیا زه ډېر ادارو پورې هم لاړم، خو څه کېږي نه پاکستان کې. هغه ته هم دا گیم کړی، د هغه د یو ګاونډي آی ډي یې کړی، هغه ته په چیټ لګیو، او ګاونډي ورته وي چې یاره زه په یو ځای کې ناست یم او کفیل رانه اقامه ګیره کړې ده او مال نه راکوي، پاسپورټ هم رانه ګیر کړی. نو مهرباني وکړه، ما تاله 14 لک روپۍ در لیږلي دي، ته مهرباني وکړه دې سړي ته دې پنجابي ته 4 لک روپۍ ورولېږه، دا یې د اکاونټ نمبر دی، دا دی به تا سره نور ډیټیل شیر کړي. اوس ما رشته دار ته هم وی چې ګوره غرقی دی، هغه ما ته وي چې نه سړي زما ګاونډي دی. نو ما ورته ګاونډي درته کال ولې نه کوي، ما ته مور مېرنۍ ده، کېدای شي وي سړی زما په اعتماد دی، ما ورته غرقی دی. ما ته وی چې مړه تیر باندې پیسې راکې که نه، زه مجبور شوم ما د 1 لک روپۍ دی وایله. سهار چې مې کتو نه رامنډې والې، ما ته زه خو غرق شوم، ما ولې ما ته وی چې بینک ته لاړم، وایي هغه راته وی چې ماما دا رسید دی بوګس دی، پیسې خو دې نه دي لیږلي، ما چې غرق شوی یم. خو دا هم ښه 4 لک روپۍ ترې غوښتلې، هغه په 3 لکو پسې ګرځېدو، چا ور نه کړي، چا ور کړي. بیا هغې پسې موږ معلومات کوو، نو چې زه ورسېدم هغې کې موږ یو نمبر راویستو، هغې نمبر دی
بینک ته پیسې را لېږلې 5 लाख روپۍ اته مې کالو کو چې بي دا سړی څه دی هغه ما ته وی چې را خودکشي مې 2 پیرې کوشش وکړ الله مې بچ کړي هغه مې 15 लाख روپۍ والي دا هغه کس نه نو هغه ته ما وی چې را ما ته وی چې ادارو پورې لاړم وروره ادارو کې پیسې به ورکې ما سره کریم نشته اخیری حل مې څه دی د زخرو ګولې نو ما هغه ته وی چې ورور ما تسلیم ورکړه چې نه دا د حل نه دی ژوند کې هر قسم حالات راځي بسوسو او سله مبهله مقابله وکړو بل دویمه خبره دا ده چې رک الله مال یو مقرره کړی دا د مایک د قبله دنیا ما اوري ما پالو کوي لایک کوي مې نو پکار د دې معاشرې له ښه پیغام ورکم نوی کوله هغه سور کم چې زما معاشرې کې امن راشي او د فراډ او دوکې نه نور خو زه څوک نشم نه څوک جیل ته بوتلی شم نه په چا ډس کولی شم نه سړی د مرین رانیولی شم خو نوی کول ته یو ښه پیغام ورکولی شم دغسې انجینیر سمیع الله صاحب که چیرې موږ خلک دا خلک نه سپورټ کوو نو دا خلک کامیابېدی هم نشي کامیابېدی اصل کې که زه ووایم د دې سره دا یوازې دا زهر نه دی که موږ وګورو دا څومره کانټینټ کریټر چې راغله دا نن سبا چې کنزل کوي صحیح ده که چیرې دا کنزل موږ نه کتلې نو ستاسو په خیال سره دی به بل ماسخوتن کنزلو کې بیا ما دي دا خلک نه ګوري زما موټیویشن دی نه ګوري زه لیونی یم زه خو دا د دې دپاره کوم چې خلک یې ګورو خلکو ته فایده رسي دا پروګرام تاسو ولې ریکارډ کوئ ریزن یې څه دی د دې نه شاته خلک یې ګوري که نه که چیرې نه یې کتله نو ضرورت څه و چې زه بیا ریکارډ کوم نو همدغه رنګ دی چې یاره دا خلک منګه پروموټ کوو منګه راشو او پیسې څومره ورکوي بعضې کسان پکې راغلي دوی بیا کانټینټ کریټر د ګوري چې یاره د سمیع الله څومره دم دی د شاهد خان څومره دم دی د بل څومره دم دی دا واړه واړه کریټر ونډ کړي دي دوی بیا په 3000 روپۍ والا ویډیو کوي هغه تاسو ته معلومي په 3000 په 2000 په 6000 باندې هغه لګي او دته په خپل هم پته نشته چې یاره به دا زه څه کومه خو دته دا پته نشته چې یاره او زما په خیال سره شاید به لکه اوس تاسو یو غلطه ویډیو اپلوډ کړله او هغې کې یو دام کې یو سټوډنټ مطلب یو زموږ د قام وګړی په هغې کې راګیر شولو زه درته لیکلي در کوم د وس نه درته وایم صحیح ده چېرې د قیامته پورې نوره ګناه بیا مه کوه دغه ستا کافي ده زموږ نه داسې ګناهونه شوي دي چېرې به موږ په کار دي چېرې به د هغې رهنمایي وکړو هغه څیزونو باندې موږ سوچ فکر وکړو چې زه په دې خبره پوهېږم چې دا څیز غلط دی دا څیز راځي په دې کې مطلب انویسټمنټ کوي یو سړی کوي نو پروډکټ په دې کې نه اخلي دې مایک خرڅوي په دې کې دې صوفه خرڅوي دې واسکټ خرڅوي دې بنین دې څه خرڅوي پیسې راکړه او دا بال به دا غځې نه راځي که دلته راوغورځېدلو دا به یو که هلته راوغورځېدو جو دا به یوه دی جو خدای دې مل شه او هغه ته خو پته ده چې دا به کم ځای ته راغورځېږي نو دا څه شو دا گیم شولو دا جواری شوله او زما په خیال سره چېرې د ټولو نه غټه نشه نن سبا دا دی چې زمونږ نوې کل زمونږ چې څومره وګړي دي نوې ځوانان دي هغه په دې کې دا دي اخته دي او بعضې پکې وایي چې یاره ما پکې دا وکړل او ما پکې هغه وکړل بېشکه کړي به یې پکې ځکه چېرې د گیم تر هغې پورې پروموشن نه کېږي چې شپږ اتو کسانو له پکې دې پیسې ورنه کړي دا یو بل ته ولې ریکومنډ کوي ځکه یې ورته ریکومنډ کوي چې پکې شپږ 8000 روپۍ ګټلي دا بل پې ور واچوي صحیح ده نو چې دې شپږ 8000 روپۍ په ټوله شپه کې یو کس له ورکړي په هغې باندې دا 8 لک روپۍ راغونډې کړي نو ریکویسټ کوم هغه ځوانانو ته هغه مور او پلار ته چې د خپلو بچو کم از کم دا موبایل وګوري چې بچې ته څه کې که کور ته یو څیز راوړلو یا د موبایل بدلې یوه دې ورېده نو کم از کم چې مور او پلار دې تپوس وکړي او شاهد خان صاحب یو بله خبره ډېره زیاته ضروري ده که نه زه حیران په دې باندې یم چې ګوره تاسو موبایل بدلوئ زه هم بدلوم کپړې بدلو واسکټ بدلو بوټان بدلو سوچ نه بدلو منګه په مکه دا پرابلم دی او که زه تاسو ته ویم چې یاره دا سوچ زما فکر زما د باډي چې دی دا باچا دی باچا چې دی دا انپړه پروت دی دا تش کوتک دی دلته اس پکې نه دی پراته او د ټولو اهم څیز په ځان کار کول پکار دی او په ځان کار کول مطلب خپل سوچ فکر فراخه ساتل پکار دی مثبت سوچ پکار دی د مثبت سوچ چې ستا جوړ شولو نو بیا چې ته څومره کارونه هم کې نو ته بیا سوال نه پیدا کیږي چې د غلط طرف ته لاړ شي زموږ خلک نیگیټیو دي په دې خبره سوچ نه کوي چې ربي دا 3000 روپۍ د 6000 روپۍ 8000 روپۍ که زه د اډورټایزمنټ اخلم د دې بس یې زم چې چریم هغه کار مکوه چې دغه انټ ته نه معلوم چې د دې نه به زه وزم څنګه زم چې ار یو کار شروع کی چې ته چې زه به انټر کېږم داسي او په انټ به وزم په دې لار باندې نو چې ته دې دلدل ته ورغورځېدلې نه په دې پوهېږي چې انټر څنګه شوم نه په دې پوهېږي چې وزم به تې څنګه نو ظاهره خبره ده زما په خیال سره چې بیا بعضې کدیله یو سړی بیا د قسمت نوم ورکوي زه بار ویډیوز کې وایم چې قرآن مجید کې په 28مه سپاره کې آیات مبارک دی او زموږ د پاره دا د هر یو سټوډنټ د هر یو ځوان د پاره د هر یو مسلمان د پاره دی الله تعالی فرمایي وان لیس للانسان الا ما سعى د انسان د پاره هیڅ نشته مګر هغه څه دي چې د څه د پاره کوشش وکړو نو ته گیم کې کوشش کې یا ته مطلب په غلطو پسې ګرځې ته په هغې کې کوشش کې ستا سوچ ستا مستقبل جوړي یوه دې اورېده نو ته اوس ښه طرف ته بوځې او که بد طرف ته یې بوځې همدغه مین وجه ده جي بالکل قدرمنو انجینیر سمیع الله صاحب خبر هم تاسو واورېدلې او دا نننی پروګرام زما
د معاشرې ته یو پیغام و زمونږ چې کوم مشرانو پلار نیکه هغه وخت کې هغې د چرسو د اپیمو د کبله به جړل چې معاشره تباه شو بیا چې زمونږ وخت راغلی نو پوډر او آیس اوس دا نوی کل چې را روان دی نو یو داسې د هغې خو بیا هم علاج مثال یو کس په نشه کوله بس د هغه سره تړلی د هغه د بچو د ښځو مستقبل تباه شو خو دا اوس چې کوم د جواري په شکل دا کوم ایپ کوم ګیمونه رالل دا خاندانونه تباه کوي ډېر خاندانونه تباه کړل څنګه چې سمیع الله صاحب وایي چې یاره 83 لک روپۍ دې کس بیلې د روزګار څه کوو سمیع الله وایي د روزګار ښه مطلب خانداني سړی او د پراپرټۍ کاري کولو او خپل بزنس مختلف بزنس کوله ښه حلاله روپۍ ګټله خو دې سیس ته یې پام شولو او بله خبره دا ده چې یاره دا سیز د څه نه جوړېږي تاسو ته پته شته اوس موږ دا خبر وکړو چې د ګیم ته سړی راځي څنګه دا خبره پکې زموږ هېره شوه هغه حدیث مبارک دی المر والا دین خلیله چې په کم محفل کې کینې د هغې رنګ به تا ته لګي دی به چېرته دې محفل والا سړي سره ناست و هغه وته چې ما دومره پیسې ګټي ده وته چې څنګه چل کېږي هغه پې لږ ډېر پوهه کړی دی چې ده ورته پیسې ور اچولي دي هغه تالته پیسې راغلي دي بیا چې دې ته هغه وباسي و د دې دپاره دا راواچوه بیا دا راواچوه بیا دا راواچوه په اخر کې دې بلاک کړلو خبره خلاصه شوه نو زه یم چې یاره ځوانان دي په هغه محفلونو کې هم نه کیني چې کم محفل کې مطلب بد اکټیویټیز کېږي بد یو سیس پروموټ کېږي په یو ښه محفل کې د کیني دی به زده کړه کوي او الله تعالی یو مغه شانتي مستقبل جوړوي چې څنګه دا بل جوړ شوي ځکه چې حدیث دی که نه چې المر علی دین خلیله په همدغه باندې د یو ځوان کوشش وکړي محنت دی وکړي الله تعالی به ډېر ډېر څه ورکړي مننه جي قدرمنو د دې سره ما شهید خان شاهد او انجینیر سمیع الله صاحب اجازه راکړي د الله په امان